السلام علیکم دوستان، امید دی چې ښه به وئ او روغ او جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به. دوستانو نن درته بیا یو ډېر زبردست یو کوډ ښیم چې هغه کوډ د هغې کسانو دپاره دی چې کوم په دې مشکل کې او په دې پرابلم کې ګیري چې مونږ په موبایل کې یو کارډ جمع کړو او هغه کارډ نه چې مونږ مطلب 50 روپۍ مصرف کړو او 50 زمونږ نه هسې بیسه چې کوم دی ځي او چې مونږ پې نیټ کولاو کړو، مطلب زمونږ سره ام بي نه وي په موبایل کې او مونږ ډیټا آن پرېږدو یا مثلا مونږ د په هیره سره چې کومه دی هغه ډیټا آن پاتې شي، نو زمونږ پیسې چې کومې دي هغه فضول لاړې شي او زمونږ د موبایل څخه ورکې شي. نو دوستانو یو کوډ درته ښیم، هغه کوډ چې کله تاسو مطلب استعمال کړئ نو انشاءالله ما هم له ډېره مودې راسې دغه کوډ استعمال کړی دی، تر اوسه زما نه چې کومې دي پیسې نه دي تللي. زه تاسو ته ښیم چې ما سره الریډي په موبایل کې 35 روپۍ دي، نو دا زما نه ځي نه تر څو چې ما دا خپله مصرف کړي نه، یا هم پې پیکیج نه وي لګولی یا هم چا له پې کال نه وي کړی، نو دغه پیسې زما سره چې کومې دي دا موجودې دي. نو ډېر زبردست کوډ دی دوستانو. د ویډیو شروع کېدو نه اول زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم، که تر اوسه تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو پلیز سبسکرایب یې کړئ، او که زموږ پیج تاسو فالو کړی نه وي نو پلیز فالو یې کړئ، ځکه چې په دې باندې تاسو نه هېڅ نه ځي او دغه شان خوندور او ګټور معلومات به تاسو ته مونږ راوړو او تاسو به ګورئ. نو انشاءالله ډېر زبردست کوډ دی، دغه چې تاسو کله استعمال کړئ په خپل موبایل کې نو زه واتساپ له ځم، الریډي ما سره دلته پروت دی هغه کوډ، زه به یې تاسو ته ښیم. په دې ځای کې زما سره هغه کوډ دی. کله چې تاسو مطلب په سکرین به تاسو ته بره ښکاري، زه به دی لغټ کوم په سکرین چې تاسو ته دغه کوډ ښکاري *66 او 11#، دا به تاسو په دې ځای کې ووهئ *66 11#. دا چې کله تاسو ولو نو ډن به یې کړئ یو فون مطلب نو دلته به تاسو ته لیکلي وایي دا ته مطلب دا غواړي چې زما بیلنس سیو وي، زما سره محفوظ وي، مطلب زما سره چې کوم بیلنس دی هغه محفوظ وي او دا زما نه ضایع کېږي نه. نو ته به دلته الریډي ایک ولیکې، ما خو هغه کړی دی، کېدای شي څه پرابلم راشي، نو چې کله دا سیو کړې نو تاله به میسج راشي الریډي ستا بیلنس چې کوم دی هغه محفوظ شي. ته که بیا نیټ استعمالوي او مطلب ډیټا پې آن کوي او ستا سره به دغه پیسې چې کومې دي دا په موبایل کې محفوظ وي او د خدای په فضل به دا تا سره موجود وي او تا نه به هسې بیسه نه ځي. نو زمونږ اکثر داسې خلک دي چې ډېر په مشکل کې مخته دي چې مونږ نه پیسې چې کومې دي هغه فضول لاړې شي او مونږ پیسې کار ونه کړو، نو مونږ مطلب 100 روپو کارډ جمع کړو، نو دلته مونږ یو پیکیج ولګو، نو هغه پیسې چې زموږ نه 20-30 پاتې شي نو هغه زموږ نه ضایع شي، هغه به انشاءالله ضایع کېږي نه، هغې له چې تاسو بل مطلب ایزي لوډ وکړئ هغه نه به بل تاسو پیکیج لګئ. نو دوستانو نننۍ ویډیو همدې ځای پورې وه، تر بله ویډیو پورې زه ستاسو نه بخښنه غواړم، پر یو لایم سپارم. والسلام.